تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو، منگا دا سیرت مبارک آغاز کرو. من پرونی درس کے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسب مبارک شروع کرو چه دا حشم سیب نم شروع کرو. حشم سیب تقریبا من تفصیلی خبر اکلا من دردی پوری راو رسیدو چه حضرت عبدالمطلب سیب پیدا شو، بیاد آغای والد سیب وفات شو، آغای والا شیبنم کے خودو نو چه کلا دا حشم سیب دا خبر گیرائی دا پارا دا وفات دا وجه معلومون دا پارا دا عبدالمطلب سیب چه کم ترو مطلب اگر آغا مدینی منوری تا تاکی کیو کو چه آیا زمارور پر اختیار وفات تے او کنا سو جوا بیمارو کنا عام چاو شہید کو بلسو چه دا معلومات اکلل نو خلق ورطوی چه او بیمار شوه ده او ده بیمارای ده وجه وفاتو نا اخپل روار را واغستو او زان سر راوستو تاسو تموی چه پلار دوڑو مڑو وارو ده وجه ده گندگای ده وجه چه گندو او وجود ده سی دوڑو والو ده آغی ده وجه مطلب سے بھی چه ده زمان غلام ده عبدالمطلب ده بیر آغینا پاچ چه خلقو دا واردل خلقو عبدالمطلب نم ورطا واغستو فائن پس وراغ خیال ساتل شروع کلل خو عربو کی دا رواجو چی چاپ تا بے کم خطاب ورکو کم لقب بے ورکو پاگی سر بے بیا یادو نپدی سر آغا مشہور شو. بیا کو راغل خیال شروع کو خلقو دیجی دا زمان دا مرور دا حاشم زیه دے دا غزیه دے شیبه دے یا دا خپلنم شیبه دے ولیکن خلقو مشہور کو. نمخترمو عبدالمطلب سیب دا غشان لوی دو عبدالمطلب سیب لوی اللہ رب العزت آغا صفات ورکڑو کم صفات چے حاشم سیب کیو سخاوت دکم دیر زیادو خستا اخ کدپلات پشان خستا دے ہم دیرو اخیار اخ کدپلات پشان اخیار دے ہم دیرو دا شان پلار بے دا حجیانو خدمت کو حجیانو لبے ڈوڑای ورکو لا دا مسافرو بے خیال ساتو آغا صفت دے کے ہم پروتو. نمخترمو عبدالمطلب سیب کی دا غطول صفات پاتو نکاہنانو آغیبا چی مطلب سیب عبدالمطلب سیب تا ہم قتل ندو پتندی کی با نور زلیدو کاہنانو بلدم بیا تندیخ کلو لاس پہ ولخ کلو اور دیر عزت پہ ولکو ویدو پا نسل کی بدا اخیر زمانی پیغمبر رازی. سیرت ابن حشام دا خبر تفصیل سر لکلی دی. مختارم مدغشان عبدالمطلب سیب چلوی شو دے ہم دا خپل قبیلی سردار شو. خپل قبیلی کی اخیار سڑو آغی خپل سردار جوڑ کو دا جان تجارتی لین دین کے ہم دے دیر مخ کیو نو چه دے دیر مخ کیو دا دیر ودونه کرو ودونه چه دیر اکلل دا آغین والا اللہ بچی دیر ورکلل دا دو ایلس زامنو آغی کے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ دا شان ابو طالب سے ابو لہب او دا شان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والد سے حارث دس نور نمون دی لس دا دب زامن صرف دوئی دا ویلو کو زمان لس زامن پورشو زبط یو قربانی کوم
د هغې خبره به مخکې تفصیل سره کوو انشاءالله. د ده د بچي زامن چې وو هغه لس وو. محترمو د جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم راتلو ته ماحول جوړېده. نو د هغې نه مخکې څه نښې نښانې ښکاره کېدې، د هغې نه مخکې څه واقعې مخې ته راتلې. وایي خلک راجمع شو چې یاره بس دی زمونږ په دې علاقه کې زنا عامه شوې ده، غلاګانې عامې شوې، دا ختموم په څه طریقه. د دغې ختمولو جدوجهد چې شروع شوې کاهنان وایي چې دا خو د اخره زمانې د پیغمبر راتلو نښه ده چې هغه راځي نو الله رب العزت ورته فضا صفا کوي د دې ګندګونه د دې غلطو شیزونو نه. هغې د مخکې نه پیشنګویۍ ورکولې کاهنانو نجومیانو چې هلکه د اخره زمانې پیغمبر راتلو واله دی. دغه شان د هغې نه مخکې څه واقعات پیش کېدل. واقعات دا و چې هغې نه مخکې یو بادشاه د یمن ګورنر ابرهه نوم یو، یمن کې دی ګورنر د نجاشي لاندې به ده ګورنري کوله، هغې مشر و. نو دوی په یمن کې داسې سوچ وکړو چې یاره دا ټول خلک عرب دغه ته ځي مکې ته، هلته خلک حج کوي، دا ښه نه ده چې زمونږ دې خلکو لپاره مونږ ځان له خپله کعبه جوړه کړو او دا ټوله آمدني مونږ ته پاتې کېږي. ولې حج کې خو ډېره فایده ده، دا حج نه چې خلک ځي عمرونه دې کې د سعودي د ملک ډېره غټه فایده کېږي، زیات تر بجټ د دې نه د هغې وځي، ډېره سرمایه کاري دې کې د هغې کېږي. ولې مېلمانه راځي هغې به وخت تېروي، ورځې به تېروي، شپې به تېروي، خوراک به کوي، رهن سهن به کوي، څه به اخلي، دا ټول به ستا د مارکېټ نه هغې اخلي، دې سره سرمایه کاري ډېره زیاتېږي. نو ده سوچ وکړو چې ښه نه ده زموږ ملک کې خپله سرمایه کاري زیاته شي، روپۍ زیاته راشي. د خپلو خلکو لپاره دی دا پلانینګ جوړ کړه ابرهه چې موږ به خپله کعبه جوړو، دوی به نن نه پس مکې ته نه ځي، دوی به دلته کې کوي حج. مکې رانه چې خپله کعبه جوړه کړه هغې ته اعلانونه وکړل ملک چې هلکه نن نه پس په مکې ته نه ځئ، ټول به دلته راځئ، زموږ دې کعبه کې به عبادتونه کوئ، حج به کوئ، هلته به نه ځئ. دلته مکې والو ته پته ولګېده چې ابرهه ظالم خو دا کار کړی دی، د ابرهه د زړونه وایي ډېر سخت و. مکې والو ته چې پته ولګېده دوی غصه شو، دوی څه وپدره لاړل هلته وایي هلته به یې څه کول، د دوی په کعبه کې به یې دننه غټ اودس ماتې کو چې دوی ته پته ولګي چې دا ځای صحیح نه دی. او دغه شان د دوی څه وفد تللی او څه قافله د دې مکې والو هغوی دغه ځای د کعبې سره د دوی په دې یمن کې نږدې پړاو اچولی و، هلته یې څه پخول سړول کول، نو یې د هغې نه څه بسکورې راواوړېد او اور یې بل کړو. نه بسکوري سره او وړوکي د اور ضربې سره د دوی کعبې نه راورسېدو، هغې سره دوی کعبه وسوځېده. ابرهه ته پته ولګېده چې مکې والو د وجې دا وشو او دوی پکې پاخانې هم راته کوي، غټ اودس ماتې هم راته پکې کړي دي. ډېر غوسه شو ابرهه چې ښه دوی زما د کعبې توهین وکړو، زه اوس د دوی کعبه نه پرېږدم. ابرهه د یو ډېر جوش و خروش سره وایي را روان شو چې د دې مکې والو کعبه به خرابوم، دوی زما کعبه خرابه کړې ده. را روان شو 12 اتیانې وایي ځان سره را روان کړل، اختلاف پکې شته خو 12 او ډېر غټ پوځ ځان سره را روان کړو. چې را روان شي په لاره خلکو نه تپوس کوي مونږ ته د کعبې لاره ښوئ، څوک ورته لاره نه ښیي، خلکو ته پته که دا لاره ورته مونږ به الله غرق کړي. نو خلک پوه او دغه شان چې دی را روان نو یو کس ورسره شو چې هغه وایي چې زه به درته وښیم مړه راځئ لار، وایي هغه ورسره را روان شه، لار ورته سمئ. لاره منځ کې په هغه باندې غیبي کاڼه وایي راغې، هغه کاڼه د هغه د بدن نه آر پار ووته، لاړ مردار شي، په ځای مردار شي. ابرهه ته الله ښایي چې واپس شه، دا ته چې کوم سوچ باندې را روان یې دا سوچ دې غلط دی، دې کې ته کامیابېږې نه. خو لیکن ابرهه خپل ضد اخیستی دی، خپل ضد په مخ کې کړی دی، د خپل ضد د وجې روان دی. چې د خپل ضد د وجې روان دی دی خو دغه کس یو کاندې ته وګورو لاړ دی. سیرت ابن هشام کې راځي
ویوس چې څوک په دغه لاره دي دا کوم کس چې کوم ځای کنده کې ښخ کړو او کوم ځای کې د سره جوړ شوی اوس هم چې خلک ځي په هغه ځای کاڼي وړي الله یې تر اوسه ذلیله کوي. ابرهه روان دی. ابرهه اعلان وکړو پوځ ته چې هلکه مخکې د مکې والو سره راځي هر ستاسو غنیمت دی غوان دې میثا کوي څاروي دې ایثار کوي انسانان غلامان کوي هر څه قبضه کوي. دی چې راتلل نو لومبۍ ورغی مخې د عبدالمطلب صاحب اوښان ورغلل 200 اوښان وسرېدل. دی لومبۍ هغه ګیر کړل. عبدالمطلب صاحب ته خبر راغی چې ستا 200 اوښان ابرهه ظالم چې د کعبې د روانولو په نیت را روان دی هغه ته نه څه کړل ګیر کړل. عبدالمطلب صاحب ته چې پته ولګي دا ډېر هوښیار و ډېر سمجدار و صحیح ده زه د سره میلاوېږم تاسو فکر مه کوئ. عبدالمطلب صاحب راووته راغی دی په تخت ناست دی ډېر پوج دی اتیان دي ډول سرناره. عبدالمطلب صاحب چې وایي د ولیدو په ده باندې اثر وشو ولید عبدالمطلب صاحب په تندي کې د جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه نور پروت و. نو دی وایي متاثره شو د ده د چهره کې نور و دی راکوش چې راته خاوي عبدالمطلب صاحب له ډېر قدر عزت وکړو ورته یې بوډا څه به کوو. عبدالمطلب صاحب ورته وایي چې دا شان تا زما 200 اوښان ګیر کړي دی پسې راغلی. ابرهه ورته وایي بابا ته یې له 200 اوښانو پسې راتلی دا زه چې د علاقه خرابوم هر څه دله ضبط کوم کعبه دله روانوم ما خو چې ته په دې سلسله کې راغلی ته خو ما ته هوښیار ښکاره نه شوې کمه کلي بابا که تا ویل چې واپس زه واپس کېدم نو زه دله دومره متاثره شوم. عبدالمطلب صاحب ورته وایي زه د اوښانو مالک یم ما له خپل اوښان راکړه د کعبې مالک شته. عبدالمطلب صاحب چې وایي واپس شو خپل کلي ته راغی خلکو ته وایي تاسو دلته نه وځئ مکه دی ته خالي کوي علاقه دی ته خالي کوي ظالم دی پوهېږي نه خپل عزت په مخه کړی دی دا علاقه ورته خوشي کوي خپلو خپلوانو کره ورشئ زما امید دی چې د الله دې حرکت ته پرېږدي نه. هغه خلک رخصت کړل د مکې نه مکې ورته خوشي کړه ابرهه راورسېده. ابرهه د یو ډېر جوش و خروش سره را روان دی. دا واقعه وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه 50 ورځې مخکې تقریبا پیښه شوې ده. اختلاف ته پکې څوک 53 دن یادوي خو لیکن راجح قول مطابق 50 دن یادېږي چې دا واقعه را پیښه شوې وه. تقریبا دا وایي 17 محرم ابرهه راغی د سره چې کوم غټه تیو دی په ځناورو له نومونه کېښودل. اکثر به پکې داسې ځناور له بیا ښکلی نوم ایښو ځان له بیا خراب نوم ایښو. دا شان د زمانې جاهلیت کې یو صحابي وایي هغه خپل سپي له راشد نوم ایښو او ځان له ظالم نوم ایښو. پیغمبر اسلام ته تپوس وکړو د ستا د سپي څه نوم دی وایي دی ورته چې راشد او د ستا څه نوم دی وایي زما ظالم وایي ظالم نوم دله کېده ځان نه راشد نوم کېده که نه هغې کې دا کمال و. وایي ده ورله نوم ایښی و دې اتي له غټ له محمود اتی مخکې کړی دی چې لومبۍ حمله به دی کوي. دا محمود اتی چې کوم دی وایي دی مخکې نه ځي په یو طاقت هم مخکې نه ځي دی ورسره هره حربه کوي وایي چې مخ ور واپس کوي نو دی واپسي کوي خو کعبې طرف ته حرکت نه کوي. دی په طریقه او سلیقه څه په دغه دن نه کو دی کې الله رب العزت فیصله وکړه چې بس تاسو خو نه منې کېږئ زه ته نښې نښانې ښوم او به تاسو حدود کراس کړل. الله ډېر صبرناکه ذات دی ډېر صبر کوي هر چا ته صبر کوي. دا موږ چې ظالمان وینو که نه د مخ په ځمکه ظلم کوي هموږ دوی له هېڅ نه کېږي دی ته الله صبر کوي. الله وایي کېدای شي ما طرف ته راشي کېدای شي معافي وغواړي کېدای شي ستومانه شي الله ډېر صبرناک ذات دی. نو بعد دی پوه نه شو نه پوهېده زه دا غستی و بس الله رب العزت پرې جدید د سمندر د طرفه یو قسم مرغای چې ابابیل ورته ویل کېږي د توتکرکو په مثل ډېر خلک وایي توتکر کي خو لیکن د علماو په نسبت دا د توتکرکو په شان یوه مرغۍ راله د دې په دواړو پنجو کې او یو په مخوکه کې 2 کاڼي به 3 کاڼي به 2 په پنجو کې یو په مخوکه کې دی په الله راوستل
دا لکه د اټم بم په شانتې وسله وه دی سره چې دی زنګرال دی پې شروع کړه دی به چې کاڼې را پرېښودو نو لومبی به څه وشو لومبی به په دې کس راغی چې کوم کس پر زناور د سوالای د پاسه ناست د هغه نه به پورې وته زناور ته به لاړ زناور نه به پورې وته په دې طریقه الله رب العزت ټول هلاک کړل ابرهه بچ د عبرت دپاره الله ورته ښایي چې دا پوټ سره مې دلې څه وکړل زناورو سره مې دلې څه وکړل چې بیا داسې کښېنه دی وتښتېده د باندې لاره کې الله مرض راوسته ټول وجود یې سخا شو ذلیله شو په دردونو یې سم کو په دغې دردونو کې رسوایي کسب بس په هغې کې مردار ختم شو نو محترمو داسې واقعات را پېښېدل دغه شان ابي زمزم چینه وه ابي زمزم چینه دا چې کله قبیله د اسماعیل علیه السلام پیدایش چې وشو قبیله جرهم دلته راغلې وه هغوی دلته آباد شوي اسماعیل علیه السلام چې کله هاجرې بیبي سره و دلته او اوبه نه وي الله رب العزت ابي زمزم راویښ کړل چې هغه ابي زمزم راووتل دا مونږ په ابراهیم علیه السلام واقعه کې تفصیل سره ویلو ابي زمزم چې راووتل دلته دا قبیله راله بنو جرهم دی دلته آباد شو دا بنو جرهم چې وو دی کې اسماعیل علیه السلام بیا واده هم کړی دی لوی شوی و دی سره خو لیکن دی کې خپل روانې پروت و دی وی ډېر ظلمونه به کول دی دا یې پلانینګ وکړ چې د اسماعیل علیه السلام کوم بچي وو اولاد و هغه یې د علاقې نه ویښ کړل او دی په خپله په دغه علاقه قابض شو په دې چینه قابض شو چې کله بنو اسماعیل دلته نه ویښ کړل نو څه وخت پس بنو اسماعیل چې کوم وو هغې ټولو علاقو سره رابطه وکړه خلک یې پوه کړل چې هلکه هلته بنو جرهم تېره شوي دي بنو جرهم به ډېر ظلمونه کول د کویو اوبه به یې په خلکو خرڅولې د ابي زمزم دغه شان خلکو نه به یې ډېرې روپۍ اخېستې دغه شان نور به یې ډېر رواني کول ټیکسونه میکسونه یې ډېر کړو دی ورته میټینګ وکړو مشوره وکړه چې دا بنو جرهم دلته نه لرې کوو بدۍ څه قبیلې ورسره یو ځای شوي په دې بنو جرهم یې حمله وکړه د دوی نه علاقه واپس واخیسته خو دا بنو جرهم چې تلل د دوی چې کوم مشر و عمر ابن الحارث هغه ډېر ظالم و ډېر روان و هغوی چې مونږ خو ځو وړومبی خو چې دا کویې بند کړم که نه بیت الله شریف ته به خلکو هدیې تحفې راړې هغې کې به سره زر مو چاندی به مې وي خوراکونه به مو څه څه به و نو دی چې لومبی دا کویې بند و د بیت الله شریف هغه ټولې هدیې تحفې او هر څه یې راواخیستل هغه یې لومبی دې کویې ته واچولې بیا یې پسې په خاورو پټ کو نوم نشان ورې پټ کو چې دی ته پته نه لګي ولې دا قبیله به دلته راشي بنو اسماعیل دی به څه وخت تېر کړي چې اوبه نه دلته تنګ به شي دلته نه به ځي مونږ به واپس راشو څنګه چې دلته نه هندوان تلل نو هغوی خپل مالونه ښخ کړل که نه څه مالونه کویو ته وغورځول چې ښخ کړل په دې نیت چې مونږ به واپس راځو دا به وباسو هغوی به هم دا لبه کوله نو ته هم دغه لبه وکړه کویې پټ کو او لاړل وتښتېدل بني اسماعیل کې اوسېدل دې کې عبدالمطلب صاحب زمانه راغله عبدالمطلب صاحب چې کله سردار جوړ شو الله رب العزت ورته خوب کې یو کس راوستو چې عبدالمطلبه دا کویې به راکنه ابي زمزم کولاو کا یو شپې دا خوب ولیدو د سهار تپوس وکړه چېرې ما خوب لیدلی چې ابي زمزم کویې کولاو کا دی ته خو تاریخي پته وه چې دلته یو کویې و د ابراهیم علیه السلام د وخت دی سره د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام تاریخ پروت و چې دلته یو کویې و او ډېرې خوږې اوبه وې خلک ورې لرې لرې نه راتلل خو لیکن هغه کویې خو اوس نشته اوس به څه کوو ای ورته یې صبر وکړه په دویمه شپې بیا خوب ولیدو چې کویې د ابي زمزم کولاو کا په درېیمه شپې چې خوب ولید ته وایي تپوس خوب کې وکړو چې دا کویې دی کوم ځای کې مونږ ته خو معلوم نه دی زه خو به یې کولاو کوم خو چې دی کوم ځای مونږ ته نه دی معلوم خوب کې ورته یې نښې نښانې وښودې چې دوه بوتان دي د دې دوه بوتانو منځ کې به کارغه سهار ټونګه وایي چې کوم ځای هغه ټونګه وایي دغه دی کویې دی کویې هغه ظالم پټ کړی دی عبدالمطلب صاحب چې سهار راپاڅېد د خلکو ته وایي چې هلکه بېګا مې خوب لیدلی دی کویې راته ښولی دی اوس په سهار وختي کارغه ټونګه وایي کارغه راغی د دوه بوتانو منځ کې ټونګه وواله د سره خپل زوی د حارث ټونګې وواله
دور ته نه کې خو دادای بس پړو دې دا کې په خدای کو خلکو ته وي خلکو وي نه مانه چې نه مړه به زمزم کو یو بس ختم شوی درو شوی ډېر خلکو ته پتم نه و دور داینا خلکو ته دا حرام دود دي دا مکولاو خلکو منا کو دور داینا دا ما ته حکم شوی چې دا کولاو کا خلکو نه پرې خو خلکو ور سره نه کو مدد بد په یک کې وادي شروع کړه ولې سردارو مشرو چې شروع یو کړه راځي ور سره یک کې وادي لګیاله حالت دوړو خدای شروع کړه چې پکته روان دي نه دي کې سونا شروع شوا د بیت الله تخبیه تخایب او هدیه راوته بس خلق رامنډ کړه لکه دې کې غلانجشته او جنور کته لړ د ابي زمزم راوته دا ابي زمزم کوی ختم شو دا پټکړو لیکن الله رب العزت عبد المطلب سے په ذریعے سره دا کولاو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیدائش نمخ کې دا واقعات را پیښیدل اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم را دوته موقع جوړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم والد سیب چو عبد الله سیب چو تا کماوی عبد المطلب سے نظر منلو چې زمان لز زمان الله را کی یو بدل الله لار کې قربانی کو دا یان نه چې لز زمان برابر شو د بخوب لیدو چې نظر پورا کا یو شپه خوب لیدو په دوه مشپا په درې مشپا د بل هغه ټیم کې کوم عالمانو کوم نجومیانو هغه سره مشوره وکړه دا شان ما نظر مانلو چې زمان لز زمان پورا شي یو به قرباني کوم خوب وینم سه مشپا څه چالو کوم ای ورته بس هغه صدقه وکا د صدقه وکړه هغه نه کې د بیا به خوب لیدو خپل نظر پورا کا آخری دوی چو دا نظر بسنگ پورا کو بدلا چلو کلا چلا دامون میانس کی ایک سنتا کے واچو چه ایک سے واچو رہی کی نمرہ ہوا تو دا عبداللہ سے چو دے یو رونو کی ادنو رونو نو دے یو مورنا دا جا مورنا خوین دیوی خوین دوی شور جوړ کو چې ښا زمورور بوس قرباني کیږي نه د مرور خو یو دی هغه نه منله عبد الله سے تیار چې تیار یم بس دا الله په سره قران دادای کې زمانو راوته زه تیار یم خو نه منله ندین پس چې د نوم راغلو عبد المطلب سے هم نه کېږي دی وي خستړو عبد الله سے ولې ته کوم پیغمبر زمانون بیا پورا پروتو پیدا کېږي خو بدل نه کنه د عبد المطلب سے تو یو هغه ټیم یو يهودانه عالم وا هغه وتلړو یې ته وایي چې څه چلو کوم یا ورته وایي چې تاسو په دغه کې دیت سره دی چې کاته شي وایي دیت هغه ټیم سلو خان دې دې سلو خان وای دا يهودانه ورته چې چلو کا چې یو طرف ته عبد الله سید نوم باقي بل طرف ته بل لسو خان کی اول قران دادی بو کی چې قران دادای کی د عبد الله سید نوم راو خان سی واکو بدور ته سید قران دادی شروع یو طرف ته عبد الله سید نوم بل طرف ته خان لسو خان بلسو کې بیا عبد الله سید نوم پښوري کې د عبد الله سید نوم په 500 کې سلو تورا سلو نپس بیا دو خانو قرآن دادائی کی نمراغے سلو خان عبد المطلب سے عبداللہ سے پسر قربان کل عبداللہ سے بچ پدی وجہ یو ذن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناست محپل کی یو بانڈچی راغے ویدہ بانڈچیان چو دی بدا آداب ننو خبر وزم جدا کم خلق لری اسیگی او ذن نجوان کے دی دورنی خبر دی دورنی خبر کم خلق جدا قورن راوزی دی دورنی خبر دا آدابنا بانڈچیان بنو خبر بانڈچی راز ورطوئی یا ابن ذبیخین اید دو الارشو دیا مطلب ہے صحابو تپوز کو جوئی دا دے سوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پخانداش دے سوئی وئی زر دو الارشو دیا یم کنا بچے یم کنا اگر داسی چلون بے پلار میں اسماعیل علیہ السلام دے اگر باندیم دو قربانای آواز شویو اللہ پیسلہ کڑوا او بیا بی خپل والد سے پاغم پیسلہ شوی دا محترم دا تاریخ شد عبد المطلب سے پورے
ان شاء الله آینده دروسو کې به مخکې د عبد الله سیب دی د نکاح باره کې، بیا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش باره کې، د هغې عامه زندګۍ باره کې دروس شروع کوو. دا شوه شجرې باره کې یو څو خبرې. الله رب العزت دې موږ ټولو ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.